आँखों के सब ख्वाब अब होंगे पूरे, इल्म हुनर ना रहेंगे अधूरे। सस्ता इलाज और सेहत सबकी होगी, बुनियादी او د ډاکټر صاحب انتهایی شکریہ ادا کوم چې دا کوم کار وکړو نو زه چې دا د دې کوم طریقې کار وکړي نو دا د دې لپاره دی ولې دا ډېر یو انتهایی غټه سنگینه مسله وه زموږ د خزانې کمپوټ او د کوهي لپاره بلکې د ټول شموزي لپاره نو دوستانو مشرانو دا نننی پروګرام موږ اوس مختصر مو د ډېرو ډېر مختصر یو څو کسان موږ د ډاکټر صاحب سره دا وشو د پور د پسورو خو د ټولو بار شکریہ ادا کوم چې تاسو د کوم ځای نه راغلئ د پور د زموږ د دان په موږ په هزاروان باندې لکه غټه احسان تاسو وکړو تاسو راغلي نو تاسو ټول شکریہ ادا کوم هسې تېرېږي په دې خلقو وارې تېرې هسې تېرېږي په دې خلقو وارې ویرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ډاکټر امجد صاحب ورونو زمونږ تندې ګورې ورسره یو ځای به یو زمونږ ژوند دی ګورې په ټولو خلقو کې ډاکټر صاحب ګورې چیرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې هسې تېرېږي په دې خلقو وارې ویرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ډاکټر امجد د دې درې دا خلک ځان ګڼي خدمت د خلقو چې کوي د خپل ایمان ګڼي یا خدمت د خلقو چې کوي د خپل ایمان ګڼي څوک چې د خلاف کوي هغه به ګیري ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې څوک چې د خلاف کوي هغه به ګیري ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ډاکټر صاحب ولګو د حده نه زیات زور رڼو د دې درې نه چې لرګو سیکشن پور رڼو یا د دې درې نه چې لرګو سیکشن پور رڼو د مستقبل وزیر اعلی بشي که خیرې یا د مستقبل وزیر اعلی بشي که خیرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې ارمان به درشي په ډاکټر صاحب پسې خو وخت به تېرې والسلام نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين ټول نمخ کې زما د دې درې او د پی کې 6 عزتمندو مشرانو کشرانو نوجوانانو السلام علیکم دا غین وروسته زو د درې چې څومره زمونږ د دیور بازنه بره او د کوهي چې څومره ملګري دي دا غوی شکریا ادا کوم د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو شکریا ادا کوم بیا د پی کې 6 چې زمونږ کم چی دا ملګري راغلي دا غوی شکریا ادا کوم زمونږ تاسو ته پته سدي سه خاص دا ایونت نو زمونږ په مقابله کې سدي سه نو چې موږ چې دا به یو خاص ایونت خبرال تاسو ته پته زو اکثر زیارت یا جمعې په ورځ باندې راځم نو دا د دې خلکو ته تکلیف ملو شو او تکلیف دا و چې را دلته کې 7000 کانال باندې سیکشن 4 لګیدلو د سمال انډستری زون د پاره دا سیکشن 4 مخ کې په 13 ګورنمنت کې لګیدلو دا په دې سیګلای باندې نو بیا دا غینه بعد په چارباغ باندې لګیدلو بیا دلته کې نو دا یو منصوبه ده سو کال نه روانه دي چې را د خلکو ته روزګار ملو شي او دا خلک چې دی نو دا پر روزګار باندې شي نو روزګار خدا نه چې سړی یو استاد شي یا ډاکټر شي او یا کلاس 4 ملازم شي په دې باندې روزګار نه پوره کیږي روزګار پوره کیږي په انډستریال زون باندې په کارخانو باندې
په دغه شانتي میلونو باندې چې هلته کې په زرګاو خلک په هغې کې ولګي او دا د خان صاحب ویژن دی او خان صاحب د دې قوم سره واده کړي دی چې یاره زه به 1 کروڑ نوکریانې ورکوم. نو دا هم د هغې سلسلې یو کړی دی چې په هر ډسټرکټ کې دا پلانینګ دی چې یاره هر ځای کې یو انډسټریل زون جوړ شي چې په هغې انډسټریل زون کې کم از کم د هغې علاقې 40 یا 50,000 کسان په هغې کې نوکران شي. تاسو ته پته ده شکی اکنامک زون چې دی په هغې کې تقریبا 15 لکه کسان هغه اوس شروع شو. نو 15 لکه کسان به په هغې کې نوکران وي او د دې نه به علاوه چې کم ډایرکټ په دې کې نوکران وي یا د دې نه بعد چې په دې کې کم ټرانسپورټ چلیږي، په دې کې کم پټرول پمپونو ته فایده رسي، په دې کې کم هوټل والته رسي، چاپړي والته رسي، هر یو کس ته. نو دا بیا د 15 نه دا بیا 6 کسان ته د روزګار مواقع دي. نو هغه تاسو ټول ته پته چې اوس سټارټ شوی دی، په تیر ګورنمنټ کې صوبایي حکومت هغه شروع کړو. دغه شانتي خو زمونږ په سوات کې او په نورو علاقو کې فرق دی. زمونږ سوات چې دی دا یو ټوریزم ایریا ده، یو ټوریزم دپاره ریچ علاقه ده. دویم زمونږ دا علاقه چې کومه ده خاص کر زمونږ د درې علاقه دا په خپله باندې یو اګریکلچر انډسټري ده. زمونږ د دې علاقې په خپله د دې نه دومره خلک تاسو ټول ته پته ده چې زمونږ دې درې ته شموزو ته د پیازو د ټماټرو د شلتالانو په ورځو باندې کم از کم د دې درګۍ نه د لاندې د دې پلۍ نه د دې ځایونو نه خلک راځي په سوزکو کې ډک ډک یا کوټې ته ځي یا دلته کې راځي. او زمونږ دا بریکوټ تحصیل چې دی دا تاسو ته پته نشته د 1.5 ارب روپو فروټ چې دی د دې نه زمونږ د ملک موبایل لږ دا کوي دا 1.5 ارب روپو فروټ چې دی نو دا صرف او صرف دا زمونږ د ملک منډو ته ځي د بریکوټ تحصیل نه چې په هغې کې د ټولو نه ریچ ایریا چې دا هغه کوټه ابوها او شموزو دی. یعنی د دې علاقې باغونه چې کم دي که هغه د شلتالانو دي که هغه د الوچو دي که هغه د خوبانو دي یا که د دې پیاز دي ټماټر دي. نو دا درې علاقې چې پای کې پارړی شموزو او کوټه ابوها دا مین علاقې چې د دې نه تقریبا د 1.5 ارب روپو فروټ ځي او دا د زمیندارو ته پته ده دا څوک چې باغات کوي. نو مونږ چې کله دې خلکو ته هېڅ پته نه وه د دې سیکشن 4 د دې د ټولو نه اولنی کاغذ د نن نه 6 میاشتې مخکې ما محمد عالم له زمین له ورکړو چې یاره په دې علاقه په دې ځای سیکشن 4 دی تاسو وګورئ چې دا علاقه زرعي ځمکه ده او که نه دا دغه شانتي شړه ده. ولې دلته کوله غرب دی په هغې کې تاسو ټول ته پته ده مونږ چې واړه وو په هغې کې ډېر غټ غټ نختر ولاړو. بیا چې کله دا ځنګلو دا دغه ختم شو له کوټې او په دې ملک کې بدامني شروع شوه نو دا چې کله سیاسي حکومتونه شروع شوه دا 88 نه بعد یا د 88 نه لږ مخکې نو تاسو ټول ته پته ده دې نه به زموږ د شموزو نه خلک راتله او د کولې دا غرې ټول تباه برباد کړو. هلته کې چې څومره نختر ولاړو هغه ټول تباه شو. نو زما خیال دا زه مخکې پر کوټال راغلم چې دا که د کولې هغه لمنې نو ټیک ته بیا خو یو دغه ځای دی یو شړ ځای دی. خو بهرحال چې کله ما دوله کاغذات ورکړه دلته ما وویل چې په دې کې دا دومره کسانو ځمکې راځي پوره ډیټیل مې ورکړو دلته هېڅ چاته پته نه وه. نو ما بیا دوما ته وویل چې ډاکټر صاحب دا خو ټول باغونه دي او دا تاسو کتای شئ په دې کې خلک ټماټر کوي پیاز کوي په دې کې شلتالان دي په دې کې الوچۍ دي په دې کې خوبانۍ دي په دې کې دې ځای نشته یا خوړ دی او یا زرعي ځمکه ده یا که فرض که زرعي ځمکه نه وه نو خلکو ځان نه په خپله باندې دا جوړې کړي دا ټیوبویلې ورته جوړې کړي دا ځمکې چې دا په دې باندې کم از کم 30-32 ټیوبویلې دي. نو د دې وجې نه ما دوی ته وویل نو بیا چې کله دو خبر شو سیکشن 4 خو لګېدلی نو بیا دو په ما پسې چې کله اوله پیدا نو ما دوی ته وویل چې انشاءالله تاسو فکر مه کوئ سیکشن 4 به موږ لرکوو خو دا سیکشن 4 لرکېدو یوه طریقه کاري دا داسې نه لرکېږي چې یاره تاسو ووایئ چې یو ځای کې حکومت یو سکیم کوي تاسو ټول ته پته ده دغه ځای کې ما کالج کړی دی په 20 کناله باندې ما سیکشن 4 لګولی 4 کاله پې ما سره کیسونه سیکشن 4 چا لرې کو نشي لرکولی. د هغې وجه دا ده چې ګوره د ملک د ترقۍ د عوام د ترقۍ د عوام د انټرسټ یو کار کېږي هغه څوک نشي ختمولی. نو په دلیل به دا ختمه په بصیرت به دا ختمه په حکمت به دا ختمه. نو ما په هغې باندې ټول یو د ایسي یو باقاعده هغه ته ما وویل چې تو لاړ شه د دې ویزټ وکړه دا وګوره. نو هغه راغی دلته یو ویزټ یې وکړو په دې یو زبردست غونته کې راپورټ جوړ کړو چې دا په خپله انډسټریل دا په خپله یو اګریکلچر انډسټري ده د دې نه دونه خلک مستفید کېږي دې کې دونه باغونه دي یو ونه هغه حساب کړی چې په دې دا شلتالو ونه دونه ده د خوبانۍ دومره ده د الوچۍ دومره ده په دې باندې په دونه کناله باندې پیاز کېږي په دونه کنال ټماټر کېږي. نو ټوټل هغو یو راپورټ مونږ ته مطلب دا دی چې هغو جوړ کړو د هغو شکریه ادا کوم چې په حقیقت مبني راپورټ هغو جوړ کړو.
نو بیا تاسو ټول ته پته ده چې هغه راپورټ جوړ شو. بیا کله چې زمونږ د حضرت وهاب صاحب چې کله سابقه نائب ناظم ودلته داغه چې کله شمولیت نو د بیا دا خبره ما ته وکړه. نو ما دوی ته وی کدا سیکشن 4 لري نشو نو زه به استعفا ورکم. دا په ریکارډ باندې پروت دی، هغه ویډیو هم پرته ټول دنیا ته پته ده، ټول د خزانه خلک او د تاسو د ځمکې د مالکان ټول ناسي. نو دې ټول ته دا پته چې ما وته وی چې بس ټیک ده دینه ما سره سنشته، زه به تاسو د پاره جنگ کوم او تاسو د جنگ چې دا صحیح او حقيقي جنگ دی او تاسو په حق باندې. نو ما دوی وی چې کنور سنو چې بس زما خو دغه اختیار ده چې په دې سملې نه به استعفا ورکم او د وزارت نه به ورکم او الحمدلله هغه په ریکارډ باندې پرته او نن زما خالص تر شمولیت غل شپږ درې میاشتې مخکې د شمولیت شو دلته کې او دا زموږ تاسو ته پته دی خزانه ښه نامي ګرامي خلک دی او مسلم لیگ چې دلته کې سلک ډیرونو د دوسر هغه ختم شو ولې چې دوه خاندان او داخله کو. نو ما دوته هغه ټایم ویلو. نو بیا الحمدلله مونږ پاغي کې لګیا بیا په کې زو امریکا ته لاړم. دا کې د سیم سب یو میټینګ راوخته زما د امریکا نه مخکې خو بیا زماغه ټیکټ لګ مخکې شو لاړم. بیا دوی نو ما دوی تاسو باندې خپه کېږي دا دوه گواهی کله بدلته خلک را لمای ګوره دا برازي دا شی به وګوري د دې مونږ یو فیزیبিলিټی تیارو چې دا شی فیزیبل نه دی دلته. نو ما دوی په دې مخه پکې چې خلک راځي او تاسو مطلب دا د پاغي بسره وزه او دا هغه د څه وکنه. نو ما ودې خیر ده که څوک راځي هغه مونږ را لګو چې هغه وګوري چې دا فیزیبل نه دی د دې لپاره دا اګریکلچر لینډ دی. نو الحمدلله نن زه د ټولو ناول د زغپل سی ام صاحب محمود خان ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه سره ما په دې باندې 15 میټینګونه کړیو او ما هغه ته نه هغه ذمہ داری نه غستا ولی یو ځکه چې د خان سی ویژن دی چلته کې مونږ نوکریانی ورکو. ما تاسو نوکریانی ګوره کلاس 4 په دې نه کیږي. نوکریانی چې تو ورکه هغه کې به تو انډستریل سټیټ جوړه انډستریل زونز به جوړه پای کې به تو ملیونه جوړه. نو هغه علامه مطلب دا دلته کې خلک کپاویږي او دلته کې به خلک مزدور پر روزګار باندې راځي. اوس بدلته اپوزیشن بیا وایي چې دغه انډستریل زون د دې ځای نه لیکو د دې ځای مطلب دا دی د دې ځای نه دغه په خپل روزګار وړو دا به ګورای وایي. خو چې کله ما د دې علاقې د زمیندارو د دې علاقې د لینډ اونرز چې کم د دې علاقې د ځمکې خاوندانو ټول تاسو ناسي دا ټول دوی ته ما ټایم په ټایم تسلی ورکړه. دوی ته ما ویلي دي چې ګوره یو شی تاسو رزق ته یو شی دا بانګوي بیا خبرو تاسو کو ان شاء الله موږ به کوو ټول پیړ باندې دا خو ماته سیزم سره جلسې د پروګرام نه بل د خوشحالي او بیا په دې کې دي خبرې په منځ کې راځي چې دا خلک نه مطلب د خلکو دا مطلب چې موږ به دا خلک چې په بلستان کې بناسي او یو ویډیو به وکړو بس هغه باندې به دا خلک دوکه شي دي شاته د 15 شپږ میاشتو مهنت ته په دې کې کم از کم 15 شپږ پیری چې هغه د سی ام صاحب سره میټینګ شوه ده په دې کې درې سلو پیری د اس ای ډی بی چې کوم د سمال انډستریل زون چې کوم اداره ده چې کوم د انډستری ډپارټمنټ سره تعلق ساتي دا غو سره میټینګ شوه ده. درې پیری چې زما کوم د دې انډستری ډپارټمنټ سپیشل اسسټنټ یعنی دغه منیسټر ده دا غي سره په دې کې میټینګ شوه ده چې مونږ تاسو ته په دلایل باندې خبره کوو چې دا زه په خپل باندې یو انډستری ده زری انډستری ده. د دې وجه مطلب دا دی چې کپرس کستاسو کم د دې کم فواید اخلي هغه فواید د دې نه الډي خلک اخلي. نو ما د دې باندې چې کم کلکولیشن کړو چې کم ما د ایکسپرټس راغوختیو چې د دې شلتالانو سونه آمدن ده د دینه د یعنی د فروټ سونه آمدن ده د سبزی سونه آمدن ده. نو هغه په خپل باندې 50 کروڑ روپۍ سالانه جوړیږي. نو هغه په فیکټس باندې یعنی مطلب دا په حقیقت باندې موږ یو پورا فیزیبিলিټی جوړ کړه دا نه باندې موږ لاړو کله بل ورسې ما دروغته نو دا میټینګ زموږ چې کوم دا په 13 هفته کې خو په هغه ورځ باندې تاسو ته پته ده خان صاحب دغه وختو محمود خان نو داغه نه بعد بیا چې کله بل ورځ راغی نو محمود خان دلته کې سواد ترغه نو هغه ماته چې ان شاء الله زولار شم د سب ورځ کې دما نو ما وته یاره هفته د ګل ورځ باندې جنې ما تاسو مطلب دا منګل باندې کېده منګل وکنه منګل نو الحمدلله بیا ما دوتم میټینګ زمونږ اصل کې الته کې د انډستریل زون د اس ای ډی بی سره خو ما دوته چې تاسو راشئ تاسو عمره شي چې تاسو تسلی وشي د دې سيزونو نو الحمدلله مونږ ولای اس ای ډی بی سره غو خو په دې کې ډیر زیات لګیو چې نه دا خو وس نه کیږي دا نه ختميږي په دې خو زموږ په کروڑو روپے په فیزیبিলিټی لګیدلی په دې مونږ دوه وزټونه کړی دي په دې باندې مونږه دومره مطلب دا دی چې کنسلټنټ ته دا شی په ولا کړو هغه په خپل پلانینګ کړی دی پورا هر څه حساب کتاب
نو اخر کې ورته سی ایم صاحب وی چې څه کار دی مونږ چې کم سکیم کوو د عوام د مفاد لپاره کوو. ډاکټر صاحب چې کوم شی راوړی دی هغه تاسو ټول ته پته ده هغه په بلکې ما ورته د ګوګل نه ټول تصویرونه اخیستي چې دا وګوره دا خړ ځای چې دی دا خوړ دی دا باقي تک شین ولاړ دی نو چې دا شین دی په ګوګل باندې خو په دې کې بیا مې ورته وویل چې دا د پبلک هیلث پی ایچ ای راپورټ دی چې 32 په دې ټي ویلي دي نو هغوی چې نه په دې ځمکه کې خو 15 دي نو ما ورته خانه په دې کې ما د کروڑو روپو خلکو له د واټر منیجمنټ نه سکیمونه کړي دي دلته ټیوبل نه وځي واټر ټیبل دلته کې لاندې دی هلته کې خوا او شا کې د دې ټیوبل وتی دی او د هغې نه بیا دې ته پیپونه راغلي دي د ځمکې اریګیټ کېږي د اریګیشن دغه د پراغلي استعمالېږي هسې دا موږ ته شاړې ځمکې وایي چې دا شاړې ځمکې بهرحال هغه وشو بیا ما دومره وغوښته چې یاره تاسو راشئ سی ایم صاحب سره میلاو شئ حالانکې د سی ایم صاحب ډېر سکیجول شیډیول چې هغه ډېر بیزي تاسو ټول ته پته مونږ چې هلته لاړ شو روزانه مونږ چاله ټایم نشو ورکولی دونه خلک راځي نو سی ایم صاحب خو ټوله صوبۍ بهرحال دوی راوغوښته خپل افیس ته دوی ته تسلي ورکړه یقین دهاني ورکړه چې انشاءالله ستاسو په ځمکه باندې به انډسټریل زون نه جوړېږي او د هغې وجه دا ده چې هغه چې کم ستاسو مطلب دا دی سټانس دی ستاسو کم موقف دی چې یاره دا زرعي ځمکه ده نو الحمدلله هغې کې دوی سره په خپله باندې خبره وشوه نو انشاءالله اوس به د دې ډي نوټیفیکیشن کېږي چې دا تاسو ټول ته پته ده اول ښه موضوع بیا دره کې خو به چا رشته نه ورکوله داسې وه که نه وه ډېره وي دوړې دي او روډې کنډرات دي او پلانکې دی زمونږ د دې تلن چور ښایي او د دې یو مثال و هلته کې به هم څوک چاته نه تلولی چې یاره دې په دې دوړې کې به څه ځي د ښه موضوع هم دا هلو نن الحمدلله ستا په دې دره کې د دې پل نه چې راپورې وځي د دې پل نه چې راپورې وځي دا د ما لیکلي دی ځان سره ما د 90 کروڑ روپو کار په دې 8 کاله کې وکړو د څو د 90 کروڑ نن که تاسو د دې د چهره یې نه که نه داسې نه ده نن که ستا ټماټر مطلب دا دی مخکې به په پینډۍ ته په 9 او په 10 غنټې کې رسېده نن الحمدلله ستا د کور نه چې ټماټر وخېږي نو هغه په 3 غنټې کې پینډۍ ته رسېدلي زه نن په موټروی باندې تاسو په الله یقین وکړئ چې د کور راووتم زه په 1.5 غنټه کې پول ته راورسېدم دا د څه وجې نه چې دا د ملک لا د پاکستان تحریک انصاف ترقي ورکړه موټرویز یې جوړ کړه دلته کې لینک روډ یې جوړ کړه دلته شموزو روډ تاسو ته پته ده چې یو ټرک به پکې روان و بیا به پسې د هغې ګوړې پورې تللی چې یاره چېرته خالي ځای راشي چې زه دې مخکې شمه نن الحمدلله ستا روډ دونه وایډ شو پلن شو نن ستا د درې روډ چې هغه ستا د جي ټي روډ مقابله کوي 30 کروڑ روپۍ په دې روډ باندې ما لګولي دي زه حیران دی د درې خلک ما د یو کس باسي وویل چې نه مړه دا خو پوجیانو کړی دی هلکه پوجي خو غریبانان مونږ ته منت کوي بعض دغه ځای کې پوجیانو بیس ما ته یاره ډاکټر صاحب کوي 200 فوټه پیپ له الله کې چې مونږ د دې ټانکۍ نه ځان ته اوبه وبوځو نه غریبانان سره فنډ کم دی دا خو سره ډیولپمنټل فنډ چې هغه به دا کار کوي د دې خو ډي پي جوړېږي دا باقاعده زمونږ د منظورې اخیستی کېږي مونږ د فنډ راوړو نو دوستانو دا خبرې چې څوک کوي نو هغې غریبانانو ته دا پته نه وي چې یاره د حکومت خلک څنګه چلی د حکومت خلک څنګه کوي نو دوستانو ستاسو چې ما کار کړي په ارچسي خزانه کې 2 کروڑ روپو چې دی ما رینوویشن کړی دی او انشاءالله اوس د دې ریکنسټرکشن دپاره ما باقاعده منظورۍ له لیږلی ډپارټمنټ ته دا زمین دلې راغلي الحمدلله انشاءالله هغه به هم وشي خو هغه په کروڑاو کې هغه کم از کم 10-15 کروڑ روپو سکیم دا چې کوم رنګیلا پورې کوم روډ تللی دی د 30 کروڑ روپو دا دی او که چاته پیرو د څه اعتراضي راځي چې ولې ډي پي نمبر د ډپارټمنټ نه چې څونه فنډ په دې باندې ټیکهدار ته میلاو شي چې ټولو ته پای په پای باندې خیمه رنګیله سیګلی روډ باندې روان دی تاسو ته پته دی انشاءالله په فاینل سټیج کې دی 20 کروڑ روپۍ د هغې سکیم دی نیموګرام روډ کمپلیټ شو تارکول پې پاپله زو شوه صرف سایډ والې پاتې دي 14 کروڑ روپۍ د هغې وي شینکۍ روډ 2 کروڑ روپۍ باندې هغه تیار شوی دی کوهی روډ چې کوم مونږ کړی دی په 1 کروڑ روپۍ د هغې وي او الحمدلله کویله ما 4 کروڑ روپۍ نورې منظورې کړي دي چې هغه خو یې زواړو انشاءالله دغه شانتي تقریبا سیری روډ باندې 30-40 लाख روپۍ لګېدلي صابونخپه روډ باندې لګېدلي او باقي ول هم چې کوم پاتې جوړو تاسو ته پته دې حلقه کې د ګرلز های سکول نشته ما دلته کې یو کال وشو ګرلز های سکول منظور کړی څوک ځمکه نه ورکوي دا خو 10 کناله ځمکه دلته 2 کناله سکول نه ورکوي چې دا زموږ بچي د تعلیم یافته شي نو هغه د تقریبا 1.5 کروڑ روپو سکیم او بیا ما هغه سکیم بیا ما بل طرف ته ډایورټ کو
خو بهرحال موږ سره د هغې ځمکه میلاو نه شوه تقریبا د 2 کروړ روپو هغه سکیم و په سکولونو کې د 1 کروړ روپو موږ د چې کوم پرایمري سکولونه دي او کوم جوماتونه دي په هغې کې سولرایزیشن کړی دی تاسو ټول ته پته چې زیات جوماتونه غټ جوماتونه په هغې موږ سولر سیسټم لګولی پرایمري سکولونه ټول سولرایز شوي دي واټر منیجمنټ نه موږ د 1 کروړ روپو تاسو له سکیمونه کړي چا له وټې کړي داسې دي که نه په پټو کې چا له پیپونه کړي دي داسې دي که نه شوي دي که نه تقریبا د 1 کروړ روپو هغه شوي دي تاسو دا دره چې ورته وایي کمه د وربازه نه په بره ورسره کویې مونږ شامله وه قبر شه په دې کې د 10 کروړ روپو ما پی سی سی کړې ده لارې کوڅې ما جوړې کړي او ولې وایي یو سړی نه دي شي رنګیلې کوڅې جوړې د خزانې جوړې ټیک ته یکه دوکه به پاتې خو الحمدلله تقریبا 99% جوړې دي دې نه علاوه د خزانې جنازګاو 30-40 لک روپۍ مې هغې ته ورکړي تقریبا کمپلیټ دی که نورې پیسې ضرورت هم به ورله ورکومه د کوهي ټیوبیلو تاسو ته پته ده هلته کې به د بجلی په وجه باندې خلکو په میاشت کې 2,000 روپۍ کور راغونډو جنریټر به یې راوړو د پبلیک هیلث نه او په هغه جنریټر باندې به هر کور به 2,000 روپۍ ورکولې هغو ته به اوبه تلې خو د سکو به د څاروو او د دغه انځلو اوبه نه داسې وه که نه هغه مې سولرایز کو 1 کروړ روپۍ مې په هغې ولګولې نن الحمدلله په کوهي کې اوبه بهیږي چې کم د کوهي نوره دغه قبر شا د هغې دغه پورې 50 لک روپۍ مې په هغې کې پیپ اچولی دی کار پرې روان دی تاسو ټول یې دغه شان خزانه ټیوبیل چې کم نوی ټیوبیل تقریبا 2 کروړ روپۍ په هغې ولګېده او اوس د 1.5 کروړ روپو له ما سولرایزیشن منظور کو اوس په بل مې دوی ته وویل سولرایزیشن دا به مونږ دا نوی ټیوبیل سولر کو زول ټیوبیل تاسو ته پته ده 25-30 سال شي مکمل ختم و 50 لک روپۍ د هغې له ورکړې هغه نوی کو داسې ده که نه نوی جوړ کړو نن پې زما خیال د بجلی کار هم کمپلیټ شو اوس ما ته ایس جی او ټلیفون وکړو چې د خزانې چې کوم زول ټیوبیل و د هغې د بجلی کار منظور شو نیموګرام له ما ټیوبیل منظور کړی نیموګرام دی خورې ته خو هلته کې 2-3 ځایه دغه وشو هلته کویه وځي نه هلته اوبه واټر ټیبل دونه دی او بل دویم دا دی چې د هغې لږه که ټیوبیل وځي خو ګنټه نیمه اوبه وباسي بیا نه وباسي نو هغه مونږ کنورټ کو په پرشر پمپو کې نو دغه ایریا ته به مونږ انشاءالله 15-20 پرشر پمپ پې وباسو څه پکې وتې دي په نیموګرام کې دغه شانتې په دې علاقه باندې 30 لک روپو پرشر پمپ یې آلرډي مونږ کړي دي په دې دره ته ما 200 د بجلی پولونه ورکړي دي او 15 ما نوي ټرانسفارمرې ورکړي دي چې د هغې لاګت چې دی تقریبا 2 کروړ روپۍ دی بیا د دې درې لپاره ما د 2 کروړ روپو ځان له فیډر کړی دی کړی مې دی که نه په سیګلی مې راتاو کړی دی همدغه پالټو والا دو پکې مشکلات جوړوله دوم د دغې خلاف یاله جلوسونه وباسو دا چې دی نو دا پیټر چې دی دا به نه ځي دا سیګلی ته ځي نو لکه سیګلی پکې راځي نو دا سیګلوال ولې دا پاکستانیان نه دي دا چې ته د بنګلادیش نه راغلي دي چې هغو به د بجلي نه استعمالوي یا چې دا ما ته کمبریکوټ ته یا شموزو ته بجلي راغلي ده نو دا د هغه لاهور هم راغلي دا د ښکته دا د چا په ځمکو کې راغلي نو زه به سم چې دا د شموزو بجلي ده دا غټ ټاور چې ول لګېدلي دي نو بس لاندې د چا له مه ورکوئ نو د دې نه علاوه تاسو ته پته ده دا ټول چې راغونډ کې دا د 95 کروړ روپو کار دی د څه لپاره صرف د درې لپاره د 15 کم د 1 ارب روپو کار دی ما ته وایي خوب کې دا کولی شي زموږ ساتل ته په دې طرح کې دنیا خلک دي په دې زمینداره کې په کروړو روپۍ وګټلې وایي ګټلې که وایي نه ګټلې نو ولې دوی سیاست کوي یا تو غلا کوي په سیاست کې چې دوی پیسې وګټي خپل مهنت کوي دغه شان زه مزدورکار سړی یم د 6 کال په اسلام آباد کې ناست یم په کیپټل سټي کې دلته خپل کاروبار کوم پاک کاروبار کوم الحمدلله دا 6 کال وشو زما سره د خلکو انویسټمنټ دي یو سړی دی دا د پاسي چې ډاکټر صاحب زموږ سره د 20 روپۍ دوکه کړي څوک پاسې دی شي او چیلنج ورکوم یو تن دی پاسي یو سړی دی ما ته وایي پیسې خپل یو د هغې ګایډلاینز دي چې ته پیسې غواړې 2 میاشتې مخکې به مونږ انفارم کوې که هغه ستا 15 کروړ دی او که 1 کروړ دی او که 60 زره دي خو ته به 2 میاشتې مخکې مونږ ته وایې چې زما پیسې په کار دي تاله به ځو د کاروبار راوباسمه نو دوستانو الحمدلله که نه تاسو ته پته چا د مولانو په مزاربت کې څونه خلک ووال چا په بیټرانو کې ووال څوک یې په څه کې وایي څوک یې په څه کې هغه څه شی بل دی بیپاریو دی په هغې کې وایي د دنیا خلک متاثرین پکې دلته ناست دي الحمدلله ما زه د 6 کال نه لګیا یم ستاسو د درې دنیا متاثرین دي ما ته راغلي که نه دغه جمعیت والا چې دی دا وټون ته چې ولاړو لاندې ولې دا د خلکو نه څونه پیسې والي په کروړی ستاسو نه والي که نه ترنګیلې د خلکو نه د خزانې د خلکو نه د ګړۍ د خلکو نه د پی ټي آی والا نه دي والي چې 1 روپۍ والا واپس ورکوي داسې خلک به کېږي زما د پیسې وښکې هغو له ورکړې لکه به خدای هغه کدا شی وي نه په هغې کې ګټه سیوا ده نن دغه شان جاړي ما ته ټول ما ته جاړي چې چا وخت کې دي تاسو په الله یقین وکړئ چا زما نه وخت کې دوله یې ورکړئ نو دغه جمعیت والا دغه خو هم دغه حل دی
چې رااله دلته کې په کال کې دنه خلک سنت کړه خبره خلاصه وسوک تاسو نه کوي خو الحمدلله مو خدای الله نه یریږو مو خدای الله د عذاب نه یریږو چې دا قوم مونږ ته خیري ونه کی تاسو په الله یقین وکړئ دا سیکشن 4 دا فیصله چې نن مونږ کړی دا صرف د دې علاقې چې کوم زموږ مشران دي کوم زنانه دي او کوم زموږ بچي دي دا صرف دغه د پرځې دا ماته خیري ونه کی چې دا خلک را پانسي او دا خلک دي څه ونه وي چې زموږ سره ظلم وشو نو دوستان ان شاء الله خبر ډیری منځ ټایم دی موږ وکاو نو ما وی چې تاسو ته د حقایقو پته ولګي تاسو ته پته ولګي چې حقایق څه دي په دې علاقې کې څه کیږي حالانکه په دې علاقې کې څونه ډیولپمنٹ روان دی څونه د اوبو مسلې تقریبا زموږ حل د بجلی مسلې زموږ حل د سکولونو کالجونو مسلې زموږ حل د یونیورسيټانو پورې زما تاسو له راوړو ما 8 ارب روپۍ راوړي دي په 3 کال کې زه 3 کال خبره کوم دا 13 نه کوم اګه چې کوم 15 کالو پای کې ما الریډي په شپږ ارب روپۍ لګولې وس الحمدلله یو ارب روپۍ په دې بجټ کې ماته منځوري او ان شاء الله دا یو زه سیم صاحب ته دا درخواست کوم او پرون مو ته د خلکو د مخ ویلي دي چې سیم صاحب کدی ان الیکشن کوو ته ان تری ترای منظور ټول تا کنه دا یو نه دا چې زمونږ د علاقې سم محرومیان پاتې دي حالانکه هغه زمونږ سره کمیټ کړی دي د سوی ګیس 63 لک روپۍ په صوبایي حکومت راځي د پارړۍ د شموزو د پاره د دوه چې کوم یونین کونسل پاتې دي هغه سیم څه ولې خو بین دی چې کله بین چوت شو نو ان شاء الله هغه سیم څه پای کې 2 لیټر کړی دي ټیک شو چې دا دې ته مونږه ګیس ورکو خو سیم څه به د خپل فند ور کوي نو ما ته په دې ریکوست کړی دی چې سیم څه زمونږ د ان تراشه ته ډیر کار نه پدې کوکړه خو په دې پی کې اس اس کې چې دا ان تریوم چې دا کامیاب شي او په دې کوم ترقی راشي او د یو قسم له پکار د پښتون سره چې هغه کار کول وایي چې هغه د دې علاقې پسماندګي ختمول وایي الحمدلله زمونږ یو ټیم دی لګیاو په سواد کې هر قسم یونیورسيټي شروع دي الحمدلله په 3 کال کې شپږ یونیورسيټي راځي او دا غي سره په هر تقریبا په هر یو تحصیل کې کیمپس راغی ستاسو په حلقه کې 2 یونیورسيټي کیمپس راغلي الحمدلله کار په سٹارټ دا سیمه دا به سره سواد یونیورسيټي چاته ام ام ای ولوي مونږ اعلان کړو نېشنل پارټي ولوي مونږ کړی پیپل وای مونږ کړی مسلم لیگ وای مونږ کړی ټول پالټو په جنگ نه کمپلیټ نه دا دغه سټوډنټان وسوم ولې الته سبق وساغه بلډینګ ول صوبایي حکومت جوړ کو نو وس په دغه سټوډنټان شفت شي خو ان شاء الله مونږ چې کم کیمپس جوړو نو 2023 نه مخکې پای کلاسونه سٹارټ ان شاء الله نو دوستانو دا ټول د ترقې خبرې دي بلدیات ته روان دي اوس به خلکو ته تاسو ته بیا دا شنه باغونه خي دغه خلک چې چا لاسنیو به نه کوله خلکو ته به کنزل کول خلک به ته بدی ښکارې کېده وس ټول بیا را پاسي هغه بلدیاتو کې تاسو ته راځي ادا بکواسیات به د تقید حکومت تاسو ته د مهنګای خبره کوي نو دا یو تپوس ته کوي وای مونږ په مهنګای خلاف په خبر کوم دي خلکو وټ ورکو په 100 کې ورکو په 400 کې ورکو په مردان کې ورکو دوی وی چې مهنګای دا کنه موږ وټ راکې مهنګای ختمو نو وای کوم ګال تپوس کالته مهنګای ختم شوی نو ټیک ته چې موږ دلته کې وټ ورکو ټیک ده کنه دي دا سوال خو کولای شي کنه چې سړی د مهنګای خبره کوي د عالمي مسله ده په ټوله دنیا کې ده مهنګای د پټوله د وطن نه چې انسان ژوند شي چون ژوند شي مهنګای ده زه چې ماشوم ما وړو کې هم تقریبا د 15 کالو ما والد سم په بنیر کې زه غوخه به مې راوړه په 2.5 روپۍ کیلو په 2.5 روپۍ نو دا ایله نن 5.5 ته ورسېدل د پاکستان ته لیکن سب ډایرکټ 2.5 5.5 ته ورسوله کنه په دې تیر حکومتونو کې دا غوخه نو ګوره د هر یو شی نو دا عالمي مسله ده خو کم از کم دې خلکو ته وایي چې په 400 کې په پیښور کې په مردان کې په صوبې کې مهنګای ختم شوی کال ته وړي 100 روپۍ ارزاني پورای کال ته چینی ارزاني کال ته غوړي ارزاني کال ته پټرول ارزاني خو ټیک تا خو که پرس کداغه نه نو تاسو کم از کم په دې ووټ ماخلې ټیک ده کنه ان شاء الله پسماندګي په بلدیاتو کې د تعالی د بجلی ستن نشي کولای د تعالی ترانسفارمر نشي کولای د تعالی بل غټ سکیم نشي کولای خو چې الله رب کوي سبا کوي پرشر پمپ کوي نو خو دو په خپل وای دوی په سیمټو باندې سیمټ اړای دي څه وای کنه انټرویو تاسو ورېدلی وای تاریخ انصاف په سیمټو اړای نو کوسي هم موږ دوله جوړ کړی ان شاء الله او دوله فندونه منظور دي چې ان شاء الله کوسه به نه پاتې کیږي نو خو دغه شی دا خو د مونږ کړی دی نو دوی کیسه نو مهرباني وکړئ خپل پی ټی آی کارکونان کامیاب کړئ زما ټول تنظیمونو ته دا درخواست دی ویلیج کونسل والته چې کینه یو بل سره مینت وکړي زموږ سلو 15 ویلیج کونسل کې مسله نو الحمدلله نشته په ټول نو په یو ویلیج کونسل کې مسله نشته 30 تقریبا 27 ویلیج کونسل دي
خو مهرباني وکړئ په هغې کښېنئ یو بل سره اوږه ښکته کړئ چې دا شی وګټو که نه سبا به درته بیا دغه ټپسان لګیایي چغې به راته وایي چې موږ الیکشن وګټو موږ دا وکړه موږ دا وکړه د خان صاحب کاس ته د هغه ویژن ته به نقصان رسوي نو په دې باندې کښېنئ یو بل ته اوږه ښکته کوي چې چا ته اوږه ښکته کړه انشاءالله چې کم کامیاب شو د پی ټي آی د هغه نه زیات فنډ به زه بل ته ورکوم او ورکړی مې ورکړه پی ټي آی کې ټول موږ یو شان خلک یو ټول غریب خلک یو شان خلک یو په پی ټي آی کې ټول کار ستاسو په لاس کېږي ټیک ده که نه انشاءالله د تحصیل لپاره ما مخکې مو ویلي اوس هم وایم هر ځای وایم چې یو سړی دې راپاسي چې هغه د تحصیل لپاره زموږ یو سودي چې هغه داسې خلک دي چې د هغو په لاس کې کله کار و ذاتي ځان له کارونه کړي پی ټي آی خبره کومه نو هغه مونږ سایډ ته کړه د کارکونانو په وجه خلک ترې خفه وو خلکو سره به زیاتي کول نو هغه خلک وایي چې یاره ډاکټر صاحب پته نشته زه چیلنج ورکوم په دې ځای کې وم په هر ځای کې ورکوم که ما یو کس ته ویلي مخامخ په ټلیفون په میسج چې تاسو پلانکې کس لپاره خبره وکړئ ما ویلي چې د پرځو هم تاسو وروره سړی منتخب کړئ خو په کنسنسس باندې په مشاورت باندې مشوره وکړئ او هغه سړی راوباسئ او هغه سړی کامیاب کړئ ما ته بل سی ایم صاحب ستاسو کانډیډیټ ما سی ایم صاحب داسې کار دی ښه د سره ایجنسیانې شته ستا انډر دي لاړ شه تپوس وکړه سروې وکړه د هغې سروې نه راوباسه چې زما په حلقه کې څوک الیکشن ګټلی شي نو چې ما ته یې ووې نو ما ورته وایي سی ایم صاحب په ما به احسان وکړي اورئ ما په ما به احسان وکړي چې زما مطلب چې ما به تو مدد وکړي چې دا سړی ګټلی شي ګرځي که نه دا ټول سپیشل برانچ والا ټول ګرځي آی پي والا دا ټول ګرځي او ته پته وي چې کم سړی څونه ایکټیو دی څونه کار کوي څومره مطلب دا دی د هغه انفلوئنس دی نو ما ورته وایم سی ایم صاحب په ما باندې احسان دی چې ته وایې چې یاره دا سړی ستا په تحصیل باندې ګټي او انشاءالله هغه له به زه ووټ ورکوم نو انشاءالله تاسو په خپله باندې راجمع شئ میټینګز وکئ اول د جرنل کونسلر لپاره بیا د تحصیل لپاره سوري د کیسان لپاره خدا ته هم وګورئ چې په هغې کې به دوه کسان ودرېدل نه وي ټیک شوه چې کم سړی له ټکټ میلاو شو د هغه خلاف څوک ودرېدو نه به پی ټي آی کې بیا نه وي هغه دې بیا دا تمه نه کوي چې زه د پی ټي آی کس یم صحیح ده که نه انشاءالله مهم به چلاو زبردست مهم به چلاو د دغې خلکو خلاف به چلاو د دا چې زمونږ د ترقۍ دشمنان دي زمونږ د پسماندګۍ دشمنان دي زمونږ د بچو د مستقبل دشمنان دي د هغه خلکو خلاف راوځئ او الحمدلله خپل کارونه ورته وښایئ چې زمونږ دا کړي دي دوی به موږ په څه دوکه کوي دی به څه وایي چې دغه ځای کې به یو پرشر پمپ وکړمه دا کوڅه بدله وکړمه نو الحمدلله په کروڑو روپۍ چې کم از کم د 95 کروڑ روپو کار ستا په یو دره باندې شوی دی 95 کروڑ روپۍ سره په خوله یادېږي دغه شانتې په هر یونین کونسل کې په هر یو ځای کې نو مطلب دا دی چې د دې به دوی څه وکړي دوی ته به څونه فنډ میلاویږي نو مهرباني وکړئ ستاسو ډېره مننه تاسو ته یو ځل بیا مبارکباد پیش کوم په هغې کې چې زموږ د پی ټي آی کسانو خاص کر زمین محمد عالم علي اکبر صاحب او زمونږ نور چې کوم د زمونږ د دې خزانې چې کوم زمونږ عزت وهاب صاحب مانه نمونه هېرېږي ټولو منډې والې دي ته هغو غریبانانو په دې کې او بل دا ډېر غټ سکیم و دا د کم از کم د 3000 کنال سکیم و نو زمونږ ځمکه ختمې ده نو مونږ دا نه ده کړی چې د حکومت کاس ته نقصان ورسو خو مونږ په دلایلو باندې یو خبره مخکې پیش کړې ده په دلیل سره چېرې دلته کې الریډي د دې شي نه دونه خلک مستفید کېږي د دې خلکو روزګار دی نو زه په هغې تاسو ته مبارکباد درکوم چې الله پاک د هغې مصیبت نه زمونږ مشران چې کوم په خفګان کې وو زمونږ زنانه زمونږ بچي د هغې نه خدای پاک تاسو د الله په برکت باندې ستاسو په دعاګانو په برکت او بیا ستاسو ما ته پته دلته خلکو روجې نیولې دې دپاره ختمونه یې کړي دي او بیا زه د سی ایم صاحب خصوصي شکریه ادا کوم چې هغه الحمدلله په هر موقع باندې موږ له لاس هم راکړی زموږ د علاقې پسماندګۍ ته هم کتلي تاسو په الله یقین وکړئ کم شی ما غوښتی ما ته چا ته انکار نه کړی زه خصوصي شکریه ادا کوم پرویز خټک صاحب هم چې کله ما ته څه غوښتي ما ته یې راکړي وو دا د دې علاقې دا ستاسو دغه دی ترقي ده دا ستاسو دغه دی برکت دی چې یاره او الحمدلله د هغې وجه دا ده چې ستاسو د جلسو ستاسو د اتفاق اتحاد ستاسو د جلوسونو او ستاسو د هر پروګرام په ټوله صوبه کې چرچې دي چېرته د ډاکټر صاحب چې څومره کارکنان دي دا زموږ جلسو ته خلک پسخېږي تاسو په الله یقین وکړئ بل سی ایم صاحب چې کله پروګرام لا درلود هغې نه یو ورځ زموږ مخکې جلسه نو ما ته یې هیلې کړي چې ما کرسۍ ولدې نو ما ویل که تا خو دونه ډېرې کرسۍ لګېدلې تا خو ما ته د جلسې څه نه وویلي نو هغه ما ته ووایي هغه هم په هغې جمعې په ورځ باندې راتلو که نه هغه ما ته ډاکټر صاحب که زما هلته کمټمنټ نه وي نو زما زړه کېدو چې زه دې جلسې ته راکوي شم چې دومره غټه جلسه دا لا په یو ما ته وایي چې په یو یونین کونسل ته دونه غټې غټې جلسې کې نو دا ټول ستاسو عزت دی دا د کارکونو هم دغه شان اکټیو پاتې شئ الله پاک به دل سره مدد کوي او الله پاک به درته دا ټولې ادارې دا هر څه دغه شانتې کولاوی
پاغي کې به تلاري وباسي او تاسو په الله خنو کې زما زړه صفا ده دغه وجنه چې زو سیاست د خپل ذاتی مقصد لپاره کوم زما چې ذاتی سدي الحمدلله زه هغه په سیاست کې استعمالوم زما د دفتر خرڅه ده خپل جیب نه کومه زه زما چې نور سدي سي دغه راځي زما د ډیری خرڅه الحمدلله دا ټول سيزونه زه څنګه کومه چې دا زه یو سعادت ګڼم چې زما زه ته خلک راشي زما دفتر ته خلک راشي زما ډیری ته خلک راشي زما لپاره سعادت ته الله پاک رزق الله پاک لیکلی کنه دا باز خلک ما ته وای ډاکټر صاحب دا څنګه شروع ده دا څوک پکې راشي د ورځې 15 پیری چیس کې څوک 15 پیری ډوډۍ خوري ما ته زما یو کس راغله دلته ما ته ډاکټر صاحب خپل کوک ته وای چې دا ډوډۍ دونه زیات نه پخای بدون بوجي پاتې شي بیا د سرول وړي نو ما دې څه کار ده رزق چې ده دا زونه ورکوم دا خو الله پاک لیکل دی دا خو الله پاک قرآن کې ویلي کنه رزق زور کومه خو ما دا زه الټه د خلکو احسان منی او د الله احسان منی چې زما په وجه زما په ځای باندې دا څه د الله دی باغی باندې د خلکو ته سمې لو شي نو دا خو ما زه الټه احسان کومه نو ما هیڅ خبره نه چې صحیح ما کولا او هغه ته چې دوی سړی راځي ما ته اکثر خلک وایي ډاکټر صاحب څوک راغلی نه یو ستا کوک یا ستا نوکر چې هغه پورې خپلې پورې چای نیولی چې دا چا والا نو د زما اډر زما وته دي چې په دې رزق نه کمیږي نه دا زما دي نه زما خپل ابیلیټی ده الله پاک دې الله ورکه کې رزق دې کار سړي الله ورکه نو تاسو ما قسم ته خو ما کوم ته دندې ویلي چې ته دا ډوډۍ یا کمی په خولې صفات کېږي اسراف ته زم زړه دې سارو به کوم رزق ده چې هغه وخوري سارو خدای هغه به رزق کنه الله هغه ورکه خو زموږ په وجه ورکه نو موږ الله لاک شکر ادا کوو نو ان شاء الله زموږ چې سړي هغه د عوام د پر وخت زموږ ذاتي سنشت ډیره مننه الله خوشاله